بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ګل رحمان او تاسو ګوري کرایم سین ډیجیټل. پرون د سی سی پی او پېښور ډاکټر میاں سعید د پېښور زیاتره بیشتر شل 22 تانو پولیس سټیشن اس ایچ اوز بدل کړي دي. زیاتره زمونږ چې کوم دلته لوکل پولیس سټیشنو کې کم اس ایچ اوګان بدل شوي دي او کم لاین ته کلوز شوي دي. هغې هم په ذهن کې یو سوال ادا کوي چې مطلب کم محرم تیر شو، په محرم کې هغې کمی ډیوټینیو کې خاص کر په خپل علاقو کې د سی سی پی او طرفه به ظاهره ده هغه اهلکاران چې کم د تانونه لرې کړل شوي دي او هغه پولیس لاین ته کلوز شوي دي، د هغې وجوهات هم دا ظاهریږي چې هغې ناقص کارکردګي وه او هغې د سی سی پی او چې کومه پالیسي ده هغه پالیسي صحیح طور باندې نافذ العمل نه ده شوې. زه به دا سره دا یاد کما چې 22 تانو کې اس ایچ اوګان کم بدل شوي دي. د سربند پولیس سټیشن اس ایچ او دی عثمان خان، د هغې تبادله میچنی ګیټ پولیس سټیشن ته شوې ده او د میچنی ګیټ چې کوم پولیس سټیشن اس ایچ او دی بیرمن شاه خان هغه متنو ته بدل شوی دی. متنو کې چې کوم اس ایچ او افتخار خان عرف بابا هغې تبادله پولیس لاین ته شوې ده. هغې هم په زړه کې هم دا سوچ کوي چې مطلب حالیه چې کوم ما کوم خپله کارکردګي ښولې وه، اوس چې کوم ریسنټلی یو 2-3 واقعیات شوي هغه واقعیاتو کې هغه ملزمان هم خپل انجام ته ورسولو. مې بي کېدای شي چې د دې په هغه سی سی پی او پالیسي صحیح طریقې سره نه وي نافذ کړي دي، په دې وجه چې دی په هغه کارکردګۍ په بنیاد باندې لاین ته دی کلوز کړي. د دې نه علاوه زه تاسو ته وایم ټاون پولیس سټیشن اس ایچ او دی عزیر خان ویل کېږي داسې ذرایع داسې وي چې لکه د دې پوسټینګ نه یو ورځ مخکې هغې هم لکه کلوز شوي خو دوباره هغې ته پوسټینګ میلاو شو په شرکۍ پولیس سټیشن کې ایز اس ایچ او او د شرکۍ تاڼې اس ایچ او مبارک زیب خان هغه ټاون ته بدل شو. د دې نه علاوه هم نور پوسټینګونه شوي دي په هاړي پورا پولیس سټیشن رفیق خان چې کوم اس ایچ او دی هغه لاین ته کلوز شوی دی او د زونه چې کوم اس ایچ او دی هغه نومان خان هغه پاړي پورا کې پوسټینګ شوی دی. نومان خان متعلق دا مشهور ده چې مطلب دا یو دلیر او یو نډر پولیس افسر دی او اکثر دی چې چرته وینو زیاتره هلته جرایم پیشه خلک خپل هغازه پریدي او تختیا. د دې نه علاوه کته سو ګوري زبتا سره یاد کم یا کتوت پولیس سټیشن کې یو اس ایچ او طارق جمال خان چې هغه ته په خپل ټینور کې دویم ځل دا موقع وا چې هغه ته موقع ملو شو، خو زبوی ما چې په یا کتوت کې هغه کومه کارکردګي کم فرشناسه سره په محرم کې او کوم هغه ډیوټیو کا هغه سره دا زرای زدي د لپاره شیر کوم چې بعضی مرګرو سره زموږ خپل عام روټین کې دلته په کرایم واقعیاتو کې ډیټیل او تفصيلات له موږ اوره هغه سره ذکر وکړو چې یاره دا ته ولې دې ځنه بدل شو یا دا ولې لری کړی شو او لین تکلو شو. نو بس دا یو ارز کی چې یاره افسران دي او افسرانو سره کومګه داسې نشو ویلې چې مطلب مونږه د خپل احوال ظاهر کو چې ما خدا کړیو ما خدا کړیو. ظاهره د هر سړي خپل یو کوشش کړي. داسې کوم وګوري دلته چې د په خبر کې نور حیدر خان چې کوم دلته ایز ا ډي اس پی یا کتوت سبرب سرکلو هغه هم کلوز شوی دی او هغه هم سره هم موږ دسه رابطه وشو خو لکه ظاهره د پولیس ډپارټمنټ دی بیا شوکازي جاری کیږي چې را تاسو سره خبرې شوی یا تاسو خپل اظهار کړی دی. خو د سیدا چې لکه یو سړی په محرم کې یا اومدسي اورال دن رات پولیس د پاره خپل مهنت کما هغه ظاهر کی او داغې نه پسته هغه تا غسلا په دې بنیاد ملو شي چې به اطلاع شو لاین کې خپل حاضری کوا. زبتا سره نور انفارمیشن شیر کوما چې لکه اوس پتاڼو کې چې کم محرران دي هغه انټر پاس وی ایس آی وی هغه ته هم پوسټینګونه لکه اوس دی پوزیشن تراغ چې مطلب میر اعظم خان چې د خزانه تانه کې د دینه مخ کې په حیات آباد تانه کې ایز مورو پهل ځل هغه ته پوسټینګ ملاک شو په انقلاب پولیس سټیشن کې ایز اس ایچ او. یقینا پولیس کې چې کله چاته اس ایچ او پوسټینګ ملاوي کې نو یو څو شیزونه لکه هغه ظاهري کې پهله خبره هغه کې دا ظاهري کې چې لکه مطلب دا په پبلک ډیلینګ کې انتهایی خوش اخلاق وي، دا به د خلکو سره په خوش اخلاقۍ کې خبرې کوي او دا به هر هغه زیته هغه مقام ته پسپارټ ته زیته ځان رسي چې کوم ځای کې وقوع شي وي چرته سم مسله وي یا سه احتجاج وي د خلکو چې سم مسله لري. د دې نه علاوه کته سو ګوري نو ایس آی هم لکه د اس ایچ او په پوسټ باندې تعینات کې دي شي ولی چې په پولیس رولز کې دي چې
شي کله کا ایکټینګ بیس باندې چاته ون سټیپ پروموشن ملاويږي او دا ایس آی وی او بیس سب انسپکټر شي نو د پوسټینګ ملاوي دي شي د دینه علاوه تاسو ګوري په شاکابل پولیس سټیشن کې یو الګ شاه خالد خان یو نوجوان الګ خاري هغه ته هم موقع ورکړی شوی دا چې هغه په لزل د په خبر کې سچو لګیدل وړو کې تاڼه ورکړی شي خو دیو بزان ظاهري او دا بزان ثابتوي چې مطلب زما کم پوسټینګ شوی دی د بکارکردګي خي د به هغه جرایم ختمي چې کم زمونږ په دې علاقو په دې محلو کې کم قتل او غارت یا کم شو کې ډاکي کم غلاګانی کیږي یا د دین علاوه چې کم د سی سی پی او کم هغه د جرګو او د خلکو د علاقې کم مسایل دي هغه په خوش اسلوبه سره په افهام او تفهیم سره هغه د حل کولو کوشش کوي دین علاوه په ثبت سره نور معلومات هم شیر کما چې لکه په خبر کې د شاپور پولیس سټیشن چې کم ایس ایچ او جمال شاه خان هغه ته موقع په دی وجه ملاوي شو چې کله په بډبیر پولیس سټیشن کې مدثر شاه ایس ایچ او کورس ته تلو په دغه دوران دی ایډیشنل ونو چونکی یو سور زی دیو ته ملاوي شوی چې تاسو په بډبیر کې ایډیشنل ایس ایچ او خلقات ایس ایچ او نو دیو قائم مقام په دغه دوران دی انتهایی ډیر زیاته کارکړدګي خولې او په هغه کارکړدګي په بنیاد باندې افسرانو د دیو شفارسو کو چې مطلب د شاپور د لپاره تعینات شو خو شاپور کې چې کوم غیود بدري میشتې تیری کې زبدوي ما چې د افسرانو د ذرایع مطابق دا چې مطلب د کارکړدګي ناقص او د په علاقې باندې هغه کمانډ نو کم چې د سابقه د نورو اسټوګانو پاتې شوی هغه هم لکه لین تکلو شوی دا غي سره علاوه کتا سو ګوري اس پی رورل وړای صاحب چې کم دی هغه د دې سره شاهد محرر او د سره ایډیشنل موران هغه هم لین تاغه کلوز کړی و مې به کې دي چې دا غي سب وجوهات او هغه وجوهات مونږ تر ښکارن شو یو نوټیفیکیشن ظاهر شو او کما سره دا غي باره کې مزید هم سم معلومات ملو شو نو دا به تاسو سره شیر کوم د دینه علاوه ورونو کوم تاسو سره ګوري تحسین الله خان دلته په انقلاب پولیس سټیشن کې اس ایچ او هغه هم لین تکلو شوی دی او التا هغه رضوان برکی ینګ نوجوان لکه دینه مخکې هم په انقلاب پولیس سټیشن کې تعینات او هغه تبیا یو موقع ملو شو چې هغه راشي او په دغه علاقو کې کم جرایم دي هغه دیو کابو کیه زبط او سره معلومات نور هم شیر کوم چې دلته په متنو کې چې کم افتخار بابا او لکه هغه هم لین تکلو شوی دی کله دین علاوه مون وګورو نو په اورمړو کې سبحان الله خان دی هغه هم لین تکلو شوی دی او ویل کېږي دا چې داغه متعلق چې مطلب هغه سسپند شویم دی معطل شویم دی وجوهات لا منظریام ته نه دی راغلي مې به کې دي چې نوټیفیکیشن یا سبب لور د شوکاز نوټس جاری شي واغې کې هغه دوی چې به تامانې دا الیګیشن به هر حال اس چوغانو پوسټینګونه ترانسپورت چې دا کم په عام روټین کې لکه کېږي خو دې زلا ډیر زیات شو او اکثر چې دا زمونږه تاسو ګورو په واتس اپ په دې گروپونو کې یو بل ته مبارکباد نه او یو بل ته دا غوړ کې خو ګلونه هم زیاتره خلک چې ګینټي هم خلک مل مرګرو ته اچي خو لکه دا ظاهرولي سی سی پی او پېښور پالیسی یو ډیر اوپن او یو ډیر ښکارا پالیسی ده هغه پالیسی دا چې کوم علاقائی سطح باندې خلک کوم جرګو کې خلکو نه کم خلکو پیسېګانی ولې دي ظاهره خبره ده د پیر پورز د زیارت پورز هلته یو کلی کچېری منعقد کیږي هغه کلی کچېری کې خلک اوپن ښکارا خپل مسلې د سی سی پی او مخلاغه کی دي هغه ډیسکس کی هغه درخواستونه متعلقه ډي اس پیز بیا ډي اس پیز ناغه سچوز او پټانو کې یا په ډي اس پی د پاترو کې هغه باندې روزانه بنیاد باندې فیصله کیږي او هغه فیصله کې بعض اوقات داسي وي چې سچو هغه کې خپل کمانډ خپل زور او دا خي چې مطلب که څوک تانی ته ناراضي نو بیا پولیس هغه سره خپل هغه حربي استعمالي چې مطلب راشي او هغه غریب ته هغه انصاف او هغه خپل پیسې یا خپل هغه جیداد یا خپل هغه حصہ ورته ملو شي زه به تاسو ته یو ذکر وکم په دې لنډو ورځو کې یو کیس او په دې یکتوت کې یو زنانه وراغلی و او دلته سی سی پی او پېښور ته د خپل ضرور متعلق یو درخواست ورکړی چې مطلب زما د ضرور مال دا سوال کړو چې زما د جیولري یو دکان دی هغه دکان کې تاسو داسې کار وکړئ چې لکه زما خپل کالی راکو چې کله ان شاء الله زه خشه مطالبه کالم واپس کما او بیا به دا زما زیبم خوشي کاروبار به خوشي شوروم کې به مدا شو وی چې مطلب د سره ډیر ښه کالی دی خو به هر حال بیا داسې وشو چې هغه ډیر وخت تیر شو د هغه زنانه خاوند وفات شو هغه د خپل رول لراغه هغه حصہ ته نه غوښتله خو هغه حصہ ورته لکه بیا بل نور کوله انکار ته نه کولو بار بار هغه انکار د بوجي بیا راغو هغه زنانه سی سی پی او پېښور ته درخواست کو هغه درخواست دلته پېښور پولیس ته بلکې تانی ته ډي اس پی ته دا منتقل شو درخواست په هغه باندې پولیس ډیر زیاتې هلي ځلې کوششونه هغه سړي پس راواغشتو اخره کې دا شو چې پولیس ته هغه سړي نه یو پریس گاډي او درلو پتاڼه کې چې بای دا گاډي تم ته نه درلو چې کله ته د خپل خورکې
ته د خپل حق ورکي د خپل سونه ورکي یا سونه ورکي د دې سونې پیسې ول ورکي نو البته ته دا گاډي واپس کیږي یقینا دا هغه درخواستونه دي هغه دعاګانې دي چې لکه دا سی سی پی او ته خلک برای راست کی کومګه دا خوخو یا نه خوخو خو لکه بزبداوی چې میجارټي د پیښور کم خلک دي هغه دا پالیسی انتهایی خوخی د دې د وجه زیاتره د محرم نه مخکې دغه یو आवाज وا چې مطلب سی سی پی او پېښور بدلیږي او د روان دي خو د سینه دا هغه ایثار دی او هغه د دې پیښور خلک هغه سره ډیره زیاته مینه لري او هغه مینه په وجه باندې خلک هغه ته د پیر پورز د زیارت پورز د کلی کچېری انتظار کوي او خپل درخواستونه لري امید لرم چې کم نیوي سچوګانو ته کم زینا کم پوسټینګونه ملو شوی دي دا به د پولیس هغه پالیسی اپناوي کم چې سی سی پی او طرفه زه یو دام یو ډیره خېګړه غنم چې لکه دا سی سی پی او پېښور دا ټول اکثر خپل سرکل والا افسران راو غواړي دي ته فایل کی دي دیوته هغه خپل کارکړدګي کی دي او هغه دی له مخې لکی دي چې بای داستا پروګرس دی داستا دی کې تنلزي او په دې پبلک ډیلینګ کې او په دې اشتیاري ملزمانو کې او په دې نورو کیسونو کې ساده پوزیشن دی هغه کې هغه له بار بار مواقع ملاويږي چې مطلب ته ځان پروف کا ځان ثابت کا او په دې بنیاد باندې بتاله پوسټینګ ملاويږي امید لرم ان شاء الله چې نن دا ویلاګ دا بتا ستا یو ډیر زیات معلومات درکې زه د پولیس افسرانو ته او د مونږ چې کوم سرکل کې کوم اس پیز نیوی تعینات شوی دي دا زمونږ اس پی سټی ریشم جهانگیر په ځای باندې او دا هغه نه علاوه چې کوم زمونږ نور اس پی ګان راغلي ان شاء الله امید لرم چې دا به په خبر پارا ډیر زیات هلي ځلې کوي او هغه پالیسی چې کوم ریشم جهانگیر یا نور اس پی ګانو خپل کړي وا ان شاء الله دیو به هم پاغي کې کامیابی کی والسلام